بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری تاسو تپوس کړی دی د قراءت خلف الامام په باره کې چې یو سړی امام پسې ولاړ دی او د مقتدی دی، آیا د سړی به امام پسې الحمد او سورت وای کنه به وای؟ ملګری مسله دا ده چې یو سړی امام پسې ودرېدو، امام پسې نیت وتړو، نو دا سړی مقتدی شو او مقتدی چې دی نو قراءت کولو نه د امام پسې منع الله پاک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو فرمایلی ده. مسله دا ده ابتدا د اسلام کې با امام پسې چې کله مقتدی ولاړو نه قراءت بکول شو، بیا الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مقتدی د قراءت کولو په امام پسې منع کړ چې مقتدی به امام پسې قراءت نه کوي. اوس مقتدی امام پسې قراءت نه کولو په باره کې دا ټول نه اول د قرآن کریم آیت ته الله جل شانه فرمای سورہ اعراف دی آیت نمبر 204 دی نهم سپاره ده. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن کریم لوستل کېږي فاستمعوا له، تاسو د قرآن کریم ته غوږ کېږدئ، وانصتوا او چپ شئ، لعلکم ترحمون د پاره دی چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. د آیت د قرآن کریم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې د آیت نازل دی د مانځه په باره کې، انها نزلت فی الصلاة المفروضه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د آیت نازل د فرض مانځه په باره کې. اوس د الله حکم ته تاسو ګوري، اذا قرئ القرآن، کله چې قرآن لوستل کیږي، الحمدم قرآن دی او یوصل 14 سورتونه دینه علاوه قرآن دی، فاستمعوا له، تاسو دې ته غوږ کېږدئ. قرآن لوستل کیږي غوږ ورته کېږدئ، مقتدی دی امام ولاړ دی قراءت د قرآن کې دی، مقتدی دی ورته غوږ کېږدئ. وانصتوا او چپ شئ، لعلکم ترحمون د پاره دی چې تاسو باندې رحم وکړي شي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، حضرت ابو هریره رضی الله عنه او د دین علاوه مفسرینو کې امام مجاهد رحمت الله علیه، امام الضحاک رحمت الله علیه، امام نخعی رحمت الله علیه، امام قتاده رحمت الله علیه، امام شعبی رحمت الله علیه، امام سدی رحمت الله علیه، عبد الرحمن ابن زید رحمت الله علیه، د دین علاوه ابن تیمیه رحمت الله علیه او ټول مفسرینو د دې آیت په باره کې ذکر کړی دی چې دا آیت نازل دی د مانځه په باره کې، فرض مانځه چې کله منځ امام کوي مقتدی ولاړ دی، د د پاره حکم دار چې د مقتدی د خاموش ودرېږي. دا خو د ټول اول قرآن کریم آیت شو. یو پیرا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه راغ امام ولاړ دی، مقتدیانو پسې ولاړ دی، دیم قرائت کی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی تو فرمایل اما آن لکم ان تفهموا، اما آن لکم ان تعقلوا، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. کله چې قرآن کریم لوستل کېږي تاسو دې ته غوږ کېږدئ. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دې وخت کې دغه مقتدیان په امام پسې د قرائت کولو نه منع او فرمایله. اوس په دې کې به یو خبره ذهن کې یاد وساتو، دا اول آیت د قرآن کریم نشو او په دې باب کې غیر مقلدین اکثر وایي چې موږ د قرآن اول آیت پیش کوو، نو موږ په دې کې د غیر مقلدینو په مقابل کې د قرآن آیت پیش کوو. الحمدلله. دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باب کې ډېر احادیث دي. حضرت ابي موسی اشعری رضی الله عنه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم. حضرت ابو موسی رضی الله عنه فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته بیان کو، موږ ته د مانځه طریقه خودله، موږ ته منځ کو
منځ راته او بیا فرمایل اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم کله چې تاسو منځ کوي صفونه برابر کړي ثم لیؤمکم احدکم بیا د یو کس په تاسو کې امام جوړ شي فاذا کبر فکبروا کله چې امام الله اکبر وي تاسو الله اکبر وي واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرائت کوي تاسو چپ شي ګور الله اکبر نیت تړل نه بعد قرائت دغه قران کریم الحمدلله او ورپسې سورت دی په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله امام قرات کی تاسو چپ شي و اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امین کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وي ګوره قرات نبی علیہ السلام فرمایي چې قرات امام کی تاسو چپ شي او امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وي نو فقولوا امین تاسو ځان سره امین وي دا حدیث مبارک مسلم شریف جل اول صفحه 174 کې امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی ګوره دا حدیث د مقتدی په باره کې صریح دلیل دی چې مقتدی کله امام پسې ودرېدو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ چې مقتدی اوست چپ شه د دین علاوه دریم دلیل حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به دا امام ګرځول شي دی د پاره چې د اقتدا وشي فاذا كبر فكبروا کله چې امام الله اکبر وي تاسو الله اکبر وي واذا قرأ فانصتوا او کله چې امام قرائت کوي الحمد او سورت وي نو فانصتوا تاسو چپ شي انصتوا حکم دی قران کریم آیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو حدیثونه می درته وي دا حدیث تاسو ته چې ما کوم اوسنی وی دا نسائی شریف دا حدیث غټ کتاب دی جل اول صفحه 146 کې او مصنف ابن ابي شيبه جل اول صفحه 414 کې ذکر دی د دین علاوه سلورم حدیث دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه هم دغه حدیث ذکر کړی دی او دا حدیث بیا ابن ماجه کې ذکر دی پنځم دلیل ته متوجه شو حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا کله چې امام قرائت کی تاسو چپ شي ګوره قرائت د قران کریم لوستلو ته وي امام قرائت کی الحمد وی سورت وی دا نه وی چې الحمد وی په دغه وخت تاسو لګیاي چې سورت وی نو چپ شي ګوره قرائت د قران کریم لوستلو ته وي او قرائت چې کله وی الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا قرأ امام چې کله قرائت کی دا قرأ الامام فانصتوا مقتدیان تاسو چپ شي دا حدیث مبارک ابن ماجه صفحه نمبر 61 کې ذکر دی د دین علاوه شپږم دلیل په دې مسله باندې لګور ملګری اکثر غیر مقلدین وابیان خلکو ته وی چې دی احناف چې دی یو خو روان دی منګو حدیثونو په روان دا شپږم دلیل وره حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل من کان له امام د چاچ امام وی فقراءه الامام دا قراءت د امام له د دې مقتدی د پارا قراءت دا د دم قراءت دی قران کریم چې کم امام اولستو نو دا مقتدی د پارا دغه کافی دی دا حدیث مبارک مصنف ابن ابي شيبه جل اول صفحه 412 امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کتاب نے مسند احمد جلد 3 صفحه 339 امام طحاوی رحمت الله علیه کتاب دی شرح معانی الاثار صفحه نمبر 142 جلد اول کې دا ذکر دی وهم دلیل حضرت انس رضی الله عنه فرمای قال صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته منځو ثم اقبل بوجي مانځنه بعد مونږ ته متوجه شو ملګری ګوره نبی علیہ السلام د مانځنه بعد متوجه شو فقال اتقرؤون والامام يقرأ ايات تاسو لستل کول امام لستل کول فسكتوا دا مقتدیان چپ شو صحابه چپ شو فسالهم ثلاثا نبی علیہ السلام درې پیری دا خبر وکړه فقالوا اخره کې دوی او انا لنفعل هذا یقینا موږ دا سکو چې امام پسې ولاړ یو قرائت کو فلا تفعلوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمای قال فلا تفعلوا تاسو امام پسې قرائت مکوي امام پسې الحمد او سورت موای دا طحاوی شریف جل اول صفحه 143 کې د حدیث ذکر دی دا متات اوم دلیل وي اتم دلیل حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صحابه ولاړ دیو پس قرائت کو فقال نبی علیہ السلام او فرمایل خلتم علی القراءه پمانځه کې تاسو ګډ وډ کوم ځکه تاسو قرائت کو دا طحاوی شریف جل اول صفحه 142 کې ذکر دی او دا خو د نبی علیہ السلام دا حدیث نه متاتو سو حدیثونو به د دین بعد حضرت عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمت الله علیه فرمایي د زید ابن اسلم زوی د عبد الرحمن
هغه وی چې ما د خپل پلار نه واوریدل عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلی دا عن القراءه خلف الامام د امام نرستو قراءت کولونه قال او بیا وی دو فرمایل واخبرني اشياخنا وی زما د پلار وی چې موږ ته زمونږ استادان ویلو ان عليا رضی الله عنه قال چې علي رضی الله عنه فرمایل من قرأ خلف الامام فلا صلاة له چا چې امام نرستو قراءت کو د منځ نه کیږي قال واخبرني موسى بن عقبه او دی وی چې ما ته موسی بن عقبه رضی الله عنه فرمایل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه دی ټول به مقتدی د قراءت د امام نه بعد دی منکو دا حدیث ذکر کړی دی د امام بخاری رحمت الله علیه استاد مصنف عبدالرزاق جلدو صفحه 139 کې دا خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حدیثونه می تاسو توبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیثونه می تاسو یو څو دلایل وي بل د دینه بعد اوس یو امام دی هغه مانځه ته ولاړ دی امام رکوع ته ټیټ شو او مقتدی را او رسیدو مقتدی الحمد او صورت نه دی ویلي اوس د دې مقتدی د امونس کیږي او کنه کیږي تا دغه وابي ویلي چې دغه رکعت کیږي نو ګوره د وابي په دې خپل خبرو کې تضاد دی وابي یو خواته ته وایي چې یو منځ هیڅ قسم منځ نه د مقتدی نه د امام او نه د ځان له منځ کوونکي بغیر الحمد کیږي او بیا په دغه ځای کې ګوره خپل خبره کې تضاد دی بیا وایي چې کله مقتدی راغی او امام رکوع ته ټیټ وي دغه رکعت کیږي نو ګوره یو خواوي چې یو منځم بغیر د الحمد نه کیږي او په لږ ساعت مغه 15 منټ تکلیف کې سات پس بیا وي چې نه دغه رکعت کیږي چې کم کې الحمد نه د ویل امام پر رکوع کې معلومیږي دا چې وا بیانم وایي چې سم منځونه بغیر د الحمد کیږي او سم منځونه بغیر د الحمد نه کیږي اوس دا ګوره ملګریا منګه وای چې مقتدی قرائت کړي د امام د پاره دا کافی دی د دې وجنه که یو سړی امام په سرا او رسید امام الحمد کړي امام په صورت کې دی امام په رکوع کې دی او دی ور سره شریک شو په هر صورت کې د دې مقتدی دا رکعات شوی دی د کدی د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دلایل بل ملګریا کته ته دا وابي دا غیر مقلد دا خبرو کی چې آیا دا چې الحمد په قرائت کې داخل نه دی الحمد دا چې کوم ځای کې من د نبی علیہ السلام د حدیثونو قران نه راغلی دا نو دا د الحمد نه علاوه بل صورت دی او قرائت هغه ته ویل شي نو دا خبره دی سړي غلطه ده ځکه الحمد او صورت یو سل دیال د قران مجید چې څومره سبق دی ټولو ته قرائت ویل کیږي قرائت د قران کریم چې کوم ځای دیم او د قران کریم دی ته قرائت وي او دا غي د پاره هم دلیل واخله حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر كانوا يفتتحون القراءة نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہم دی ټولو با یفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمین دی ټولو با قراءت چې شروع کونو الحمدنا معلومه دا شو چې قراءت د الحمد د صورت دی ټولو ته ویل شي نو چې نبی علیہ السلام او الله رب العالمین قران کې نبی علیہ السلام په حدیثو کې د قراءت د مقتدی منه فرمایلی دا نو الحمد او صورت دواړو ته شامل دي دا حدیث مبارک تاسو ته چې ما کوم اوی ابو داود شریف جل اول صفحه 114 ترمذی شریف جل 1 صفحه نمبر 57 کې ذکر دی او چې کوم سړی امام پس قرائت کوي داغه د مانزه متعلق کوم لږ خبر اور ځکه دا مسله چې دا یوازې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب نه دی مسله د قرائت خلف الامام ته ترک قرائت چې امام پس سړی ولاړی مقتدی به قرائت نه کوي دا یوازې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب نه دی بلکې دا د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مذهب هم دی بلکې دا د امام مالک رحمت الله علیه هم مذهب دی او بلکې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه علاوه د ډیرو صحابه کرامو مذهب دی دا ګوره وره ابن قدامه رحمت الله علیه ذکر کوي د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د مذهب یو لوی عالم دی هغه کتاب دی المغنی باقي کې ذکر کوي هذا النبي واصحابه والتابعون نبی علیہ السلام صحابہ تابعین وهذا مالک في اهل الحجاز امام مالک رحمت الله علیه په حجاز کې وهذا الثوري في اهل العراق امام سفیان ثوری رحمت الله علیه په عراق کې دالوی فقيه وهذا الاوزاعي في اهل الشام امام اوزاعی رحمت الله علیه په شام کې وهذا الليث في اهل مصر او امام
لیث رحمت الله علیه دی په مصر کې ما قالو ندی ویل دي لرجل یو سړی تم صلی چې هغه مونږ کړی وي وقرأ امامه ولم يقرأ هو او د امام قراءت کړی وي او د نبی کړی صلاتک باطله نه نبی علیہ السلام نه صحابه نه تابعین او نه دی فقهاو دی کې یوم چاته نه دی ویل چې تا امام پسې قراءت اونکو او ستا منځ نه کیږي. ګوره دا حواله المغنی جل نمبر 2 صفحه نمبر 262 کې ذکر ده. معلومه دا شو چې وابیان کوم فتوا ورکي چې چا الحمد امام پسې الحمد نه بغیر د الحمد نه منځ نه کیږي نو دا فتوا د وابیانو غلطه ده. دا نه د نبی علیہ السلام نه د صحابه نه د تابعین نه د فقهاو سره یو سره دا مناسب او برابر نه ده. د امام ابن قدامه رحمت الله علیه شاګرد دی هغه په خپل کتاب شرح مقنع کې ذکر کوي ولا تجب القراءة على الامام على الماموم په مقتدی باندې قراءت واجب نه دي. هذا قول اکثر اهل العلم دا قول اکثر د علماء دي وممن كان لا يرى القراءة خلف الامام او هغه خلق چې هغه امام پسې قراءت جایز نه ګڼي هغه څوک دي علي وابن عباس وابن مسعود وابو سعيد وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر وجابر وابن عمر وحذيفة بن اليمان وبه يقول الثوري وابن عيينة واصحاب الرأي ومالك والزهري والاسود وابراهيم وسعيد بن جبير. قال ابن سیرین لا اعلم من السنة القراءة خلف الامام. ګورا د ابن قدامه شاګرد دی هغه په خپل کتاب شرح مقنع کې لیکي چې قراءت په مقتدی باندې واجب نه دی او هغه خلک چې هغه وی چې امام پسې به مقتدی قراءت نه کوي هغه څوک دي حضرت علی رضی الله عنه ابن عباس ابن مسعود ابو سعید زید ابن ثابت عقبہ جابر ابن عمر حذیفه دا دومره صحابه رضی الله عنهم دا صحابه دا فقها دا ټول وی چې امام پسې قراءت په مقتدی باندې واجب نه دي. ګوره ملګریا نو دا خبر یواز امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دا چې مقتدی به امام پسې قراءت کوي. او چې کوم سړی امام پسې قراءت کوي د صحابه کرامو داغه په باره کې څومره سخت فتوی دي دا لګوره. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي من صلى ركعه لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي. چا چې یو رکعت مکو او پاغي کې د کس الحمد او نو ویلا فلم يصلي منځ نه دی شوی الا ان يكون وراء الامام مگر که امام پسیوی. ګوره منځ نه کیږي خو که امام پسیوی نو بیا یې منځ کیږي ځکه امام الحمد او سورت ویل دي او مخکې حدیث د جابر رضی الله عنه تیر شو چې امام سورت وی د مقتدی د پاره دوباره د ویل ضرورت نشته. دا حدیث تاسو ته ما کوم ذکر کو د جابر رضی الله عنه نو دا دی ترمذی شریف جلد 171 کې ذکر دی. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فتوا ورا زید ابن ثابت رضی الله عنه انه سأل یو کس تاسو کو زید ابن ثابت رضی الله عنه عن القراءة خلف الامام مبارک مع الامام د امام سره چې یو سړی د امام سره ولاړ دی آیا دی به قراءت کوي فقال لا قراءة مع الامام في شيء. ګوره زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې قراءت نشته الحمد او سورت نشته د امام سره په هیڅ یو مونږ کې امام سره چې ادری دی الحمد او سورت بنوي. د حدیث مسلم شریف جلد اول صفحه 215 کې ذکر دی. دا د صحابه دویمه فتوا. دریمه فتوا عن زید ابن ثابت رضی الله عنه قال لا يقرأ خلف الامام ان جهر ولا ان خافت. مقتدی به قراءت نه کوي خلف الامام د امام نه رستو ان جهراک امام پتیزه سبق وي ولا ان خافت او امام که په پټه سبق وي. دا فتوا د زید ابن ثابت رضی الله عنه دا مصنف ابي شيبه جلد اول صفحه 413 کې ذکر ده. سلورمه فتوا حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه كان لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه في الاوليين ولا في الاخرين. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې نو د امام نرستو قراءت نکو د امام پسې قراءت نکو نه پاغه منځونه کې چې امام پتیز سبق نه پاغه منځونه کې چې پاغه کې امام په مزه سبق نه په ولنو رکعاتونو کې او نه پر واستنو رکعاتونو کې. اوس کې یو سړی وی چې امام الحمد او ویلا او مقتدی ور پسې نه ویلا منځ نه شو. اوس د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د مانزه په باره کې حدیث څه خیال دی. دا حواله دا حدیث می تاسو ته چې کوم ذکر کو دا مؤطا امام محمد
دا صفحه نمبر 100 بل فتوى حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه فرمایي تکفیک قراءت الامام. عمر فاروق رضی الله فرمایي چې قراءت د امام ستاده پاره کافی دي. ته چې الحمد او سورت ته تم وای ستاده پاره امام کافی دي. دا حدیث مصنف ابي شيبه جل اول صفحه 412 کې ذکر دي. بل یو سړی دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضی الله عنه كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام تپوسو شو د عبد الله بن عمر رضی الله عنه نه چې یو سړی امام پسې ولاړی آیا دی به قرأت کوي؟ ګوره ملګری سوچ سره وره. قال عبد الله بن عمر رضی الله فرمای اذا صلى احدكم خلف الامام کله چې یو کس تاسو نمونځ کې امام پسې فحسبه قراءة الامام کافر د لپاره قراءت د امام. واذا صلى وحده فليقرأ او کله چې دی ځان لمونځ کې دی قراءت کوي. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الامام او دا نافع فرمایي چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه بم امام پسې قراءت نکو. اوس دې کې موږ د وابیانو فتوا واخلو او که د عبد الله بن عمر رضی الله عنه وابي و چې امام پسې دی قراءت نکو مونږ دی باطل دی. دلته عبد الله بن عمر رضی الله فرمایي چې امام پسې ولاړ قراءت مکوه او په خپل امام پسې قراءت نکو. دا حدیث ذکر کړي موطا امام مالک رحمت الله علیه کتاب دی صفحه 68. او د دینه بعد حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی امام پسې قراءت کوي وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه ترابا. زه خوښوم چې یو سړی امام پسې ولاړ دی او امام پسې قراءت کوي. دې کې ملګري دا خبره نشته چې امام پسې پتیزه په مزه وي. ګوره دلته قراءت خبره ده د جهر او د سر خبره نه ده. امام پسې ولاړ او امام پسې مقتدی دی او دې قراءت کوي پتیزه په مزه ارڅنګه نو ګوره ملئ افوه ترابا فکار د چې رد د خولې د خورو ډک شي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي دا مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحه 138 کې دا حدیث ذکر دی. دا د امام بخاری رحمت الله علیه د استاد کتاب دی. بل عمر فاروق رضی الله فرمایي وددت ان الذي يقرأ خلف الامام فيه حجر. عمر فاروق رضی الله فرمایي چې کوم سړی امام پسې ولاړ دی او د امام پسې سبق وي الحمد یا بل صورت وي زخ وخومه چې د داخلي د کانو نه ډک شي. دا حدیث هم د امام بخاری استاد مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحه 138 کې ذکر کړی. او حضرت علی رضی الله فرمایي من قرأ مع الامام فليس على الفطره. کم سړی چې امام پسې ولاړ دی او د قراءت کې صورت یا الحمد وي د سره په فطرت اسلامي باندې نه دی. او دا حدیث هم مصنف عبد الرزاق د امام بخاری سے چې کوم استاد ذکر کړی. حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي ان الامام اذا اما القوم فقد كفاهم. کله چې امام امامت کی مقتدیان تجمهر کی دا د قوم د فار کافی د مقتدیان تر نوې قرات ضرورت نشته. تحاوی شریف جل اول صفحه 142 کې د حدیث ذکر کی. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام فيه جمره. زخوخم چې کم کس ولار د امام پسې سبق وي. ګوره په پټو په مزه خبره پکې نشته خو چې امام پسې الحمد او صورت وي نو زخوخومه چې د داخلي ان الذي يقرأ خلف الامام هغه کس چې هغه امام پسې الحمد او صورت وي فيه جمره چې د خله کې د سکروټ وي. ګوره دا صحابي څومره سخت غسل کیږي. د حدیث مصنف ابي شيبه جل اول صفحه 412 کې ذکر دی. دا خو تاسو ته د صحابه کرامو فتوی ذکر کی او د دین علاوه د تابعین د تبع تابعین د ټولو فتوا دا چې کم سړی امام پسې ودرېدو نو د مقتدی او دا مقتدی امام پسې قراءت نه کوي. ملګریا دی وابي تاسو یو څو حدیث ذکر کړی دي. یو حدیث تاسو ته ذکر کړی دی. یو حدیث تاسو ته ذکر کړی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نو د دې حدیث په باره کې زه تاسو ته ځان نه تشریح نکوم. دراوی د حدیث تشریح د تکوم چې هغه په خپل باندې د حدیث تشریح کې چا چې نقل کړی دي. هغه وی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه فرمایي چې د حدیث راوی هغه وی هذا لمن يصلي وحده. دا حدیث چې داغه چا په باره کې چې ځان لمونځ کی نو داغه منځ بغیر د الحمد نه کیږي نه دی به الحمد ور سره وی. او بل د دې حدیث وضاحت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کړي د ځان نه درته نکوم لکه د وابیانو. ګور لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمای اذا کان وحده کله چې یو سړی ځان لمونځ کی نو ګوره دا حدیث ذکر دی د ځان لمانځه په باره کې او د تا ته ذکر کو وای دا د مقتدی په باره کې دی نو ګوره د ځان لمونځ کوونکي په باره کې حدیث تا ته فټ کو د مقتدی په باره کې او بل ملګری د چتا ته كم حدیث ذکر کہ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج الفاظ رتونوي تشریح د اکړه دا حدیث دا پورا حدیث دا سي دي یو دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا دو درې حدیث د غیر مقلد سره دي خدام دی غلط طریقې سره د مقتدیانو د مانځ په باره کې پټکي ګوره دا حدیث پورا چې دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا مسلم شریف کی نسائی شریف کی ابو عوانہ کی دی ټولو کې دا حدیث ذکر دی چې الحمد ور سره زیاتی صورت حالانکه وابیان په خپل باندې الحمد نه علاوه د زیاتی قائل نه دي دی وی الحمد به صورت به سره نه وي دلته حدیث کې د زیاتی خبره معلومه دا شو چې دا یا امام یا د ځان لمونځ کوونکي په باره کې دي یا د دغه شان الفاظ د دې حدیث سره لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا شان ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث ذکر کړی دي او هغه پکې دا الفاظ هم ذکر کړی دي ما تيسر چې د الحمد علاوه ورته بل کوم صورت اسان غدم ورته وي وسره وي حالانکه وابیان د الحمد علاوه د بل صورت قائل نه دي دا حدیث چې ما تيسر الفاظ وسره کوم ذکر کړی دي امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل کتاب جل اول صفحه 118 کې ذکر کړی دي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په خپل مسند کې ذکر کړی دي ګوره ملګریا دا خو تاسو ما داغي دا حدیث ذکر کو او بل دی وابي تا د خپل باندې خپل خبره کې تضاد کارک او اخیری بتا د پیغمبرانو د مانزه په باره کې او تذکره وکم ګوره غیر مقلدین وابیان وای چې مقتدی الحمد او نبی هیڅ قسم مونږ د دن کی لک په دې خبره ځان فیکا نبی علیہ السلام د معراج په واقعا کې راځي چې بیت المقدس کې نبی علیہ السلام پیغمبرانو لجمع ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ته چې جمع ورکړه اوس مقتدیان پیغمبران دي او نبی علیہ السلام په خپل امام دي نبی علیہ السلام جمع ورکړي دا مقتدیانو ته الحمد نه د خودلی او دام دا چې الحمد صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خصوصیت دي او دی وابي تا تم ویلي چې الحمد صرف نبی علیہ السلام ته ملو شوی دا بل کوم پیغمبر ته نه د ملو شوی نو بل پیغمبر ته الحمد نه د ملو شوی او هغه امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ولاړ دی او نبی علیہ السلام امام دی امام ته الحمد ملو د مقتدی ته نه ملو امام الحمد وی مقتدی نه وی دغه پیغمبرانو د مون شوی دي کنه دي شوی اوس دغه د پیغمبرانو خو نبی علیہ السلام پسې د معراج په شپه باندې مونږ کړی دي الحمد اغي نه دی ویل دا یقیني خبره ده ځکه چې نبی علیہ السلام دی ته الحمد خولم نه ده او نه دغه بارک نازله ده ناغیز د کړی ده نه دغه مونږ بغیر د الحمد شوی دی وابي وی مونږ نه کیږي اوس دغه پیغمبرانو مونږ شوی دي کنه دي شوی یو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات د زندگی اخیرنه ورځ دی دا حدیث ابن ماجه سنن کبرا امام بهقی امام طحاوی د ټولو ذکر کړی دي نبی علیہ السلام د مرض الوفات اخیرنه د زندگی مونږ دی ډیر زیات کمزور حکم یو کو بیبي ته چې تورشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها او ابوبکر صدیق سیب تو وای چې د خلکو له جمع ورکی ابوبکر صدیق سیب راغی خلکو له جمع ورکی الحمد ختم کړي صورت تر او رسید چې په دې وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوه صحابه کرام په سهاره سره جمع تر او رسید ابوبکر صدیق سیب چې پیښو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زی پرېخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې شو مصلی ته چې کوم ځای کې ابوبکر صدیق سیب پرېخو هغه ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرائت شروع کو اوس وګوره د نبی علیہ السلام د خپل د زندګۍ مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د زندګۍ اخیرنه مونږ اخیرنی منځونو کې چې کوم اخیرنی منځ دي هغه بغیر د الحمد شو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا غزینه شروع کړه کم ځای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ورسېدو اوس نبی علیہ السلام چې ابوبکر صدیق سي پسې نیت وتړو دی خو مقتدی شو او د مقتدی په صورت کې د الحمد نه دی ویلي ځکه چې ابوبکر صدیق سي مخکې ختمه کړی و نو د نبی علیہ السلام د ژوندۍ اخیرنی منځ شو کو نه شو که د نبی علیہ السلام د ژوندۍ اخیرنی منځ نه وشي بس ټیک توابیان دی فتوا لګي د پیغمبرانو مونږ د معراج په شپه باندې نه دي شوي وابیان دي فتوا لګي ها ابوبکر رضی الله عنه یو پیرا حدیث بخاری دی راغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانځه ته ولاړ دي او ابوبکر رضی الله عنه چې قتل چې رکعت را نکېږي
چې کوم ځای ته راورسېد هملته نیت وتړه د صف نه جدا او مانځه کې شریک شو رکوع کې شریک شو الحمد او صورت ته نشوي دي مونږ چې کله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل دا منډه چا والے ابو بکر رضی الله عنه فرمایي چې دا خو زر عالم جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او فرمایل زادک الله حرسا ولا تعد الله دې استاد حرس د عبادت نورم سیوا کی او دا سی بیا مکوه ګوره د ابو بکر رضی الله عنه منځ بغیر د الحمد او شکو نشو مقتدی دي او وابیان خو چې الحمد بخامخاوي نو دلته وابي په نسبت د ابو بکر رضی الله عنه منځ نه دی شوی د فتوی مطابق حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمای دا سی بیا مکوا اوس د فل حال منځ شوی دی الله دې استاد حرس سیوا کی ګوره وتا وابي په دې ځکه د نبی علیہ السلام د حدیث خلاف لګیا دي او فتوا سره لګي وای درې سلسه درې هسي خلق چې دی دی وای چې الحمد به امام پسې وي او یو ایسوي چې نه امام پسې به الحمد نه وي نو ملګری دا خو د وابیانو دغه دلایل او د وابیانو هغه دغه خبرو مختصر جواب او د احناف چې کوم مسلک او موقف دي د الحمد امام پسې د نو ویلو د قرائت د مقتدی امام پسې د نه کولو چې مقتدی امام پسې کلم قرائت نه کوي نه به الحمد وي نه به صورت وي دا مې تاسو درغه او سو دلایل د قران آیاتونه د نبی علیہ السلام حدیث د صحابه کرامو فتوی وړاندې کړي بل یو خیری او خبره د تکوم دی وابي تلک اوایا چې ته داس یو حدیث ذکر کا چې پاغي کې دا ذکر وي د وابیان ګور دیږي کې سلور خبري بیا درې خبري یادو ساتي وابیان وی چې الحمد به مقتدی په هر وخت کې وي ک امام په تیزه قرائت کوي ک په مزه باندې بیا یو خبره دا کوي دویم دی وی چې امام ک په تیزه باندې قرائت کوي نو مقتدی به د الحمد نه علاوه بل صورت نه وي کوي وی ګناګار دي دوا درېم خبره دی کوي چې امام په پټه باندې قرائت کوي لکه ماسپخین ماجیګر مانځه کې نو مقتدی با امام پسې د الحمد نه علاوه بل صورت وای نو د وابي د دعوی درې شق دي یو د الحمد او دو د صورتونو الحمد با په هر وخت کې وای صورت د الحمد نه علاوه دا به سری منځونو په پټو منځونو کې وای او په تیزو منځونو کې به صورت نه وای نو ګوره وابي ته یو حدیث داسې ذکر کې چې ستا درې واړه خبرې پکې ذکر وي الحمد ویل او صورت په سری منځ کې ویل او په جهري کې نه ویل یو حدیث ودا سره وړه بس موږ به بیا اومنو چې بالکل تاهلی حدیثي او تاسو سره په دې باب کې حدیثونه شته او کنه حدیث ته راونړو معلومیږي دا چې په دې باب کې تاسو سره هیڅ قسم دلیل د خپل عقیده مطابق نشته ځکه د دعوه یوازې د الحمد نه ده الحمد نه علاوه د صورت هم ده چې الحمد به هر وخت صورت به سری کې وي په جهري منځ کې به نه وي نو دې د خپل دعوی مطابق دلیل لوري زمنګ دعوه ده چې امام پسې او درې دي مقتدی جوړ شوي چې کله مقتدی شو نیت دی او تړ اوس به الحمدم نه وي او صورت بم نه وي ولې به نه وي الله منع کړی دي مقتدی الله منع کړی دي مقتدی نبی علیہ السلام منع کړی دي مقتدی خلفای راشدین منع کړی دي مقتدی صحابه کرام منع کړی دي په خپل اعمال سره صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تابعین خودل دا چې مقتدی کله جوړ شي نو اوس به قرائت په امام پسې نه کې نه به الحمد وي او نه به بل صورت دي دا سومه تاسو ته وي او د دې په باره کې تفصیلی مناظره مفتی صاحب محترم لند وخت کې شوی دا تاسو هغه ته رجوع کوي الله پاک دې او کې تاسو په دې خبره باندې پیښ وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين